أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علیه وسلم د سیرت ذکر روان وو. په روایتونو کې دغه واقع ذکر دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل لور او خپل زوم ته د زوم پام ګرځولو د تهجد مسترف ته. په بخاری کې ذکر داسې دی چې حضرت علی بن ابو طالب بیان فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو شپه هغوی له او خپل لور یعنې حضرت فاطمه له راغله، ورته فرمایل چې تاسو دواړه مونځ نه کوئ. نو ما ورته عرض وکړو چې یا رسول الله، زموږ ژوند د خدای پاک په لاس کې دی، هغه چې کله غواړي نو موږ راپاسئ، هغه چې کله غواړي چې موږ راپاسئ نو موږ راپاسئ. د تهجد د مونځ ذکر روانو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی فرمایل چې هغوی ما له د دې څه جواب را نه کو، واپس د تشریف یوړو. چې ما واورېد چې هغوی واپس تلل، هغوی په خپل پتون لاس والو، فرمایل چې وکان الانسان اکثر شیء جدلا، چې انسان ډېر زیات باس کوونکی دی. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ دغه واقع تفصیل داسې بیان فرمایلی دی چې یو ځل د شپې هغوی یعنی رسول کریم خپل زوم حضرت علی او خپل لور حضرت فاطمه کې راتلي وو. ورته فرمایلي چې آیا تاسو تهجد کوئ، یعنی هغه مونځ چې د نیمې شپې په وخت انسان د خوبه راپاسي وکوي. نو حضرت علی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله، کوشش خو کوو، خو چې د خدای پاک د منشا په وجه څه وخت زموږ سترګه ونه غړېږي نو بیا تهجد پاتې شي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تهجد کوئ. او بیا هغوی پاسه د خپل کور طرف ته روان شو او په لاره کې هغوی بار بار دا وی چې وکان الانسان اکثر شیء جدلا. دا د قرآن یو آیت دی چې معنی دا دی چې انسان اکثر خپل غلطي منلو نه ویریږي او مختلف قسمه دلیلونه ورکوي او خپل په قصورونو پرده اچوي. مطلب یې دا و چې په ځای د دې چې حضرت علی او حضرت فاطمه دا وی چې موږ هم کله کله غلطي وشي، هغوی دا ولې وی چې کله د خدای پاک منشا وي چې موږ راپانسو نو موږ بیا وده پاتې شو. خپله غلطي ولې د خدای پاک طرف ته منسوبه کا. دغه خبره حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ نور واضح کوي. یو ځای کې بیانوي چې حضرت علی خپل یو واقع بیان فرمایي چې ترې دا ثابتېږي چې په یوه موقع چې کله حضرت علی رسول کریم له یو داسې جواب ورکړی و چې پکې د باسو د مقابلې رنګ و، نو په ځای د دې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خفه شوی وي یا د خفګۍ اظهار یې کړی وي، هغوی یو داسې لطیف طرز خپل کو چې حضرت علی غالبا چې د خپل د ژوند تر آخري ورځو د دې د حلاوت، د دې د خوږوالي خوند به اخیستو، او هغوی چې کوم خوند یې نه اخیستی و خو هم د هغوی حق و،
خو اوس هم چې د رسول کریم د ناپسندیدګۍ د دغه اظهار چې باریکبینه نظر چې معلومي نو حیرانه پاتې شي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو شپه مال او حضرت فاطمه له راغله چې د رسول کریم لور وه او هغوی فرمایل چې آیا تاسو د تهجد لمونځ نه کوئ؟ نو ما ورله جواب ورکړو چې یا رسول الله زموږ ژوند خو د خدای پاک په قبضه کې دی او هغه چې کله موږ راپاسول غواړي نو راپاسئ. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده نو واپس لاړه او ما ته یې سنوي. خو ما هغوی نه اورېده چې کله هغوی ودرېده او روان شو تګ دپاره نو هغوی خپل په پتون لاس وهلو او دا یې ویې چې انسان خو په اکثرو خبرو کې باز کول شروع کړي. نو څومره په لطیف طرز حضرت علی هغوی پوه کړي وو چې هغوی ته رسول کریم له دا جواب نه ورکول پکار. که څوک بل څوک وي نو اول خو باز شروع کړی وي چې زما حیثیت او زما رتبې ته وګوره بیا خپل جواب ته وګوره. آیا ته دا حق لري چې دغه شان زما خبره رد کړې یا دا نه؟ نو کم از کم باز به شروع کړی چې ستا دا دعوه غلطه ده چې انسان مجبوره دی او د هغه ټول افعال د خدا پاک په قبضه کې دي او هغه چې تېنه څنګه کار کول پې غواړي کوي پې که د لمونځ توفیق ورله ورکوي او که نه ورکوي. او یا دا به وي چې د جبر مسله د قرآن خلاف ده. دا هر څه ویلی شو رسول کریم خو هغوی په دغه دواړو طریقو کې یو هم خپله نه کا او نه خو هغوی نه خفه شو او نه ورسره باسو کو حضرت علی دغې د خبرې په غلطۍ نه خبر که بلکې یو طرف ته شو او د هغې په دغه جواب هغوی داسې د حیرانتیا اظهار کړی و چې انسان هم څومره عجیبه دی چې په هره خبره کې څه نه څه اړخ خپل ځان لپاره موافق راوباسي او باز شروع کړي. حقیقت دا دی چې د رسول کریم صرف دومره وینا داسې منافع په ځان کې لري چې لسمه برخه هم په سوونو برخو کې نشوه کېدی. دغه حدیث نه موږ د نورو ډېرې خبرې معلومیږي. مخکې بیا تجزیه ویې کړې ده چې کومې خبرې موږ ته معلومیږي د رسول کریم د اخلاق په مختلفو اړخونو باندې رڼا پرېوځېدی نه او دې ځکه د دې ذکر کول مناسبه معلومیږي. اول خدا معلومیږي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته څومره د دیندارۍ خیال وو چې هغوی به د شپې ګرځېده او د خپلو جوختو خپلوانو خیال به یې ساتلو. ډېر خلک داسې وي چې په خپله خو هغوی نیکان وي او خلکو له د نیکۍ تعلیم هم ورکوي خو د خپل د کور حل د هغوی خراب وي. هغوی کې دا ماده نه وي چې د خپل د کور د خلکو اصلاح دې هم وکړي. او د دغه خلکو باره کې دا محاوره مشهوره ده د اردو چې د چراغ تلې اندھیرا یعنی د ډیوې د لاندې تیاره ده. لکه څنګه چې یوه ډیوه وي چې خوا او شا کې ټول څیزونه یې روښانه کړي وي خو په خپله د هغې د لاندې تیاره وي. نو دغه شان دا خلک نورو ته خو نصیحت کوي خو د خپل د کور فکر نه کوي چې زموږ د رڼا نه زموږ د خپل کور خلک څه فایده پورته کوي لګیا دي. خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د دغه خبرې خیال وو چې د هغوی خپلوان دې د دغه رڼا نه منوره شي چې د کومې نه هغوی دنیا روښانه کول غواړي او تاسو د هغوی او د دې خبرې به هغوی تعهد هم کولو او د هغوی په امتحان او تجربې کې به هغوی مصروفه وو. او د خپلوانو تربیت یو داسې د اعلی درجې جوهر دی چې که رسول کریم کې نه وي نو د هغوی په اخلاقو کې به یو قیمتي څیز کمې پاتې شوی وي. خو چونکې هغوی په اعلی اخلاقو قایم وو نو ځکه دا جوهر هم په هغوی کې ښه ډېر وو. دویمه خبره دې نه دا معلومیږي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په هغه تعلیم باندې کامل یقین لرلو چې کوم هغوی په خپله دنیا ته وړاندې کولو او د یو منټ لپاره هم هغوی په دې باندې شک نه کولو. ولکه څنګه چې خلک اعتراض کوي چې نعوذ بالله دنیا بېوقوفه جوړولو لپاره او خپل حکومت قایمولو لپاره رسول کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله دا ټوله کارخانه جوړه کړې وه. د اسلام مخالفان دا اعتراض کوي چې هغې باندې صحیح نه راتله.
او ډېر مستشرقین چې همداسې خبرې لیکي او د هغه وخت کافرانو به هم دا وی دا خبره نه وه بلکې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم دومره پوخ یقین لرلو په دغه خبره چې هغوی د خدای رسول دی او د خدای له طرفه ماموره دي چې نظر په دنیا کې نه ملاویږي ځکه چې ممکنه ده چې دنیا کې هغوی د جوړښت نه کار اخیستی او خپل صداقت په خلکو ثابتولی خو دا خیال نشي کېدی چې د شپې په وخت یو تن د خاص د خپل لور او زوم له دې ورشي هغوی نه د تپوس وکړي چې آیا هغوی هغه عبادت کوي چې کم فرض هم نه دی بلکې دغې کول د مؤمنانو په حالاتو باندې پرېښودل شوی دی او چې کوم د شپې نیمه شپې کېږي نو داسې وخت د رسول کریم تګ او خپل لور او خپل زوم له ترغیب ورکول چې هغې د تهجد کوي په دغه کامل یقین دلیل دی چې کوم هغوی په خپل تعلیم لرلو او چې کوم باندې هغوی خلک چلاول غوښته ګینې یو مفتري چې دې نه خبرې چې یو تعلیم دی چې عمل پې کول یو شان دی نو هغه خپل اولاد له په داسې پټ وخت کې په دغه تعلیم باندې د عمل نصیحت نشي کولی چې هغې باندې یعنې په هغه تعلیم باندې عمل کول یا نه کول یو شان وي نو داسې تعلیم باندې روانېدو نصیحت نشي کولی خپل اولاد ته دا هم هغه وخت کېدی شي چې کله د یو تن په زړه کې دا یقین وي چې دغه تعلیم باندې د عمل نه بغیر کمالات نشي ترلاسه کېدی درېیمه خبر هم هغه ده چې د ثابتولو لپاره د دا واقع بیان شوی ده چې رسول کریم هره خبره پویولو لپاره به د تحمل نه کار اخیستو په ځای د دې چې جګړه کوله یا هغوی به د جګړې په ځای په مینه او په محبت د خلک د خپل غلطۍ نه خبرول نو په دغه موقع چې کله حضرت علي د هغوی دا خبره داسې رد کول غوښته چې کله موږ چې وده شو نو زموږ بیا څه اختیار دی چې موږ راپاسو ځکه چې وده انسان په ځان کابو نه لري او چې کله هغه وده شو نو بیا څه خبر وي چې فلانې وخت راغله اوس به زه فلانې کار کوم که خدای پاک سترګې وغواړي د چا نو لمونځ به وکړي ګینې مجبوري ده ځکه چې هغه وخت څه ده ګړی نه وی چې غږېدی به د اعلانم دپاره نو رسول کریم چې دا خبره واورده نو حیرانېده به ځکه چې د هغې په زړه کې چې کوم ایمان و نو هغه یې هېچېرې هغوی دې ته نه پرېښوده چې هغوی دې دومره غافل شي چې د تهجد وخت تیر شي او هغوی دې خبر نه شي نو ځکه رسول کریم صلی الله علیه و وسلم بل طرف ته بس مخ کو صرف دومره وی چې انسان خبره نه مني بس جنگ کوي باز کوي یعنې تاسو ته د آینده لپاره کوشش کول پکار ده چې وخت ستاسو ضایع نه شي داسې ځنډول نه ده پکار خبره نو حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي چې بیا هغې نه پس ما چېرته په تهجد کې هغه نه وه کړې نو دا واقعه د تهجد مونځ طرف ته زمونږ پام ګرځولو لپاره پکار ده چې موږ دا یاد ساتو او په خاص طور مربیانو ته او واقفین زندگی ته عہدهدارانو ته دې طرف ته خاص پام پکار دی د شپو دعاګانې دي چې د خدای پاک فضل زیات راکاږي او نن سبا خو دنیا د تباهۍ نه بچ کولو لپاره د دې په خاص طور ضرورت دی بیا په واقعاتو کې د بنو قینقاع د غزا ذکر راځي چې په 2 هجري کال کې شوی و د دې باره کې لیکلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم چې د مدینې د هجرت وکړو نو پس د عربو د کافرانو معامله یوه شان نه وه پاتې 2-3 قسمه کې هغوی تقسیم شوي وو یو خو هغه و چې رسول کریم ورسره په دغه شرط صلح کړی وه چې هغوی به نه د رسول کریم سره جنګ کوي او نه به د هغوی په خلاف د دشمنانو مدد کوي او دا معاهده کوونکي د یهودیانو 3 قبیلې وې بنو قریظه بنو نذیر او بنو قینقاع بل هغه خلک وو چا چې د رسول کریم سره دشمني وه او د هغوی سره جنگ کړی و دا قریش وو او دریم هغه خلک وو چې رسول کریم یې پرېښی وو او هغوی د رسول کریم د انجام منتظر وو لکه څنګه چې د عربو نورې قبیلې وې او د دوی صورتحال هم یو شان نه وو
څه په دې کې داسې و چې په زړه کې هغوی دا غوښته چې مسلمانانو ته د غلبه ترلاسه شي لکه قبیله بنو خزایا د ځینو خلکو معامله د دې نه مختلفه وه یعنې د بنو بکر خلک وو چې ځینې پکې داسې و چې په ظاهره مسلمانانو سره وو خو خو دننه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دشمنانو مرسته به هغوی کوله دا منافقانو او چې کله رسول کریم مدینې ته تشریف راوړو نو هغوی د ټولو یهودیانو سره معاهده کړې وه او د هغوی تر منځ یوه معاهده لیکلې شوې وه هر قوم د خپل حلیف سره ملاو شوی و او بیا هغوی یعنی رسول کریم د خپلو د هغوی ترمنځ اماننامه لیکلې وه او ډېر شرطونه په دې کې لګولې شوي وو یو شرط په دې کې دا و چې هغوی به د رسول کریم خلاف به د هغوی د دشمنانو مدد نه کوي دا معاهده وه اوس د بنو کنکا چې کومه فتنه انګیزي وه دې باره کې په تاریخ کې راځي حوالې نو هغې کې ابن ساق وایي چې شاز بن قیس نوم یو بوډا و چې زړه د مسلمانانو باره کې د کینې او د حسد نه ډک و یو ځل د اوس او خزرج قبیلو سره تعلق لرونکي یو څو صحابه په یو مجلس کې ناستو خبرې کولې شاز بن قیس هلته نه تېرېدو نو هغوی چې کله وکته چې دوی د جاهلیت د زمانې دښمني هېره کړې ده او د اسلام په وجه یو بل سره ناست دي په مینه محبت او په صلح صفایۍ یو ځای ناست دي خبرې کوي لګیا دي نو هغه وسوځېدو او هغه بې سخته دا ووایي چې بنو قیلا یعنی اوس د خزرج سرداران په دغه شرط متحد شوي وو قسم په خدای د بنو قیلا سرداران ته وایي چې د اوس د خزرج چې کوم عزتمند خلک دي هغه متحد شي نو موږ لپاره اوس دلته د دې سره د اوسېدو څه ځای نشته یعنې هغې د راپارولو کوشش وکړه لمسولو کوشش یې وکړو او هغه سره یو یهودي هلک و او هغه هغې له دا حکم ورکړو چې ته دې له ورشه هغې سره کښېنه بیا د دې مخې ته د جنګ بواس او دې نه مخکې چې کوم واقعات وو د هغې ذکر وکړه او دې باره کې چې یو بل باره کې کوم شعرونه ویلي وو نو څه شعرونه پکې واوروه جنگ بواس د جاهلیت په زمانه کې د اوس د خزرج ترمنځ شوی یو جنګ و چې پکې اوس د کامیابي ترلاسه شوی و په خزرج او هغه وخت د اوس سردار حزیر بن سماک اشعلی و او دا د حضرت اسید پلار و او د خزرج سردار عمر بن نعمان بیازي و دا دواړه په دغه جنګ کې وژل شوي وو نو دغه هلک راغو د یهودي او هغه مسلمانانو سره کېناستو هغه ذکر شروع کو او هغوی ولمسول او د اوس د خزرج چې کوم پخواني جذباتو چې ساړه شوي وو هغه بیا را وپارېده هغوی مشتعل شو او د هغوی ترمنځ جګړه شروع شو هغوی په یو بل سره په جنګ شو او په یو بل باندې هغوی ویاړېدل شروع کړه او خبره دومره زیاته شوه چې دواړو قبیلو کې یو تن د یو بل تن مخې ته کېناسته او یو بل سره هغوی جنګ شروع کړه بحثونه شروع کړه مقابله زیاته شوه د اوس له طرفه اوس بن قزي و د خزرج له طرفه جبار بن صخر او د باز دوران هغوی کې یو بل ته دام و چې که تاسو غواړئ نو موږ به دا جنګ یو ځل بیا شروع کړو نو دواړه چې کوم ډلې وې هغه په غوسه کې راغلی او هغوی دا وایي چې موږ تیار یو نو تاسو یو طرف ته هغوی مسلمانان شوي بل طرف ته بیا دا جهالت روانو نو بیا وایي چې ستاسو د لوز ځای هره ده هره د مدینې د دوه غرو ترمنځ یو ځای دی چې تور ځمکه ده کاڼو والا او د مشرق له طرفه حره قم د چې ورته حره بن قریظه ویل کېږي او بله حرة الوبره ده چې د مدینې په مغرب کې د 2 میله په فاصله ده د مشرق طرف ته حره قم ده او د حره بن قریظه ته ویل کېږي او بله حرة الوبره ده چې د مغرب طرف ته ده یو د مشرق طرف ته یو د مغرب طرف ته د دریو ترمنځ د 3 میلو فاصله ده ورسره دا شورم جوړ شو چې وسله او دینه پس ته ماحول ډېر ګرم شو دوه طرف نه په زور و شور د جنگ تیاری شروع شوې دوه قبیلې خلک ټاکلي شوي وخت هرې طرف ته راووته
او جوختو چې د دوړو ترمنځ به یو سخت جنگ شروع شوی خو د خدای کار داسې وشو چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټول حالاتونه خبر شو او چې څنګه دا خبره واورېده نو فورا هغوی د مهاجرو صحابه سره او د خزرج خلکو له ورغله هغوی ډېر پاک ایمانان دا هغوی ته وایي چې زه تاسو ترمنځ یم او دې نه باوجود د جاهلیت آواز تاسو کې راوچتېږي پس له دې چې خدای پاک تاسو له د اسلام هدایت درکو او د دې په ذریعه تاسو ته عزت وبخلو تاسو د جاهلیت اثرات ختم کړو تاسو د کفر نه خلاص کړئ او تاسو په زړونو کې مینه واچوله او د دغه سيزونو نه باوجود تاسو خپل دا حل جوړوي لګي د رسول کریم د دغه خبرو داسې زبردست اثر شو چې هغوی په خپل دغه کار باندې ډېر د خپېمانۍ اظهار وکړو جړل شروع کړو او یعنې د اوس د خزرج خلک چې د یو بل سره جنګېدو لپاره راغونډ شوي وو هغوی یو بل ته تر غاړه وته او بیا هغوی د سمع او د اطاعت مظاهره وکړي د اورېدو د اطاعت کولو مظاهره وکړه او رسول کریم سره واپس راغله دا د سیرت ابن هشام تفصیل دی د یهودیانو له طرفه د معاهدې د خلاف ورزۍ باره کې لیکلي چې کله د بدر په غزا کې خدای پاک مسلمانانو له شانداره فتح ورکړه نو د خلکو سرکشي ښه په جار مخامخ مخې ته راغله او د رسول کریم او مسلمانانو سره د دوی چې کوم حسد و هغه ښکاره شو او د خپل دغه د حسد او د بغض په وجه هغوی خپل معاهده هم ختمه کړه هغوی دا ویل شروع کړه چې یا محمد تاسو دا خیال کوئ چې موږ ستاسو د قام په شان دی یو تاسو په خود فریبیا کې ما مبتلا کیږي چې تاسو داسې قام سره مقابله وکړئ چې د هغوی د جنګ نه خبر نه او تاسو ته موقع ملاوه شو د په هغوی باندې غلبې د بدر جنګ طرف ته اشاره وه چې د مکې کافرانو له خو تاسو شکست ورکړو خو موږ د هغوی په شان نه یو موږ بادران یو قسم په خدای که موږ سره تاسو جنګ وکړو نو تاسو به خبر شئ چې سړي خو موږ یو او د یهودیانو په درنو قبیلو کې چا چې ټوله نه مخکې د معاهدې خلاف ورزي کړې وه او غداري کړې وه هغه د بنو قینقاع یهودیان وو د دغه شرارت باره کې دا هم لیکلي دي چې کوم چړ چې کوم وو مسلمانانو سره یو واقعه ده د یو مسلمانې ښځې لیکلی شوي دي چې د رسول کریم سره صلی الله علیه و آله وسلم سره دغه د دعوت اظهار سره دا واقع هم شوی و چې د انصارو چې د یو انصاری ښځه خپل تجارتي سامان سره د بنو قینقاع بازار ته راغلی و چې پکې اوښان او چیله وغیره و چې دا مال خرڅ کړي او نفع ترلاسه کړي دا مال هغه د بنو قینقاع په بازار کې خرڅ کړی و هغې نه پس هملته یو یهودي زرګر سره کېناسته کالي اخیستو لپاره هغه خپل بدن او خپل مخ پټ کړی و خو یو څو اوباشه یهودیانو چې اصرار یې ورته وکړو چې دغه د خپل مغز ښکاره کړي نو هغې چې انکار وکړو نو په دې هغه زرګر دوکاندار چې و هغه پاسه د هغې دغې د ښځې د نقاب یو ګوټ په پټه د شا نه یو څیز سره وتړلو او روایت کې دا مسلم راغلی چې هغه په ډېرې په خاموشۍ د هغې د څادر یو ګوټ یو میخ کې ونښلوله داسې چې ښځه اړو دې نه خبر نه شو چې کله هغه تلو لپاره ودرېده نو کپړه هلته چرختلې وه نو هغه کولا وشوه دغې ننګ ظاهر شو نو په دې یهودیانو خندل شروع کړو او ښځې دغې په دغه بېهودګۍ چغې ول شروع کړې چې هغې چې څنګه د یهودیانو دا شرارت وکتو نو هلته یو مسلمان موجود و هغې چې کله د یهودیانو دا شرارت وکتو نو هغه ورمخکې شو په هغه زرګر یې حمله وکړو هغه په تور ووجلو یهودیانو چې دا ولیدو نو هغې په مسلمان حمله وکړو هغه یې ووجلو او د دغه واقعې نه پس په مسلمانانو کې د بنو قینقاع د یهودیانو خلاف سخت غم او غصه پیدا شو او رسول کریم دغه قبیلو ته فرمایل چې دغه قسم حرکتونو لپاره زموږ د هغوی ترمنځ معاهده نه وه شوې حضرت عباده بن صامت وی چې یا رسول الله زه د خدای او د هغه د رسولو د مسلمانانو ملګری یم او د دغه کافرانو معاهدې نه زه برې کېږم بهرحال رسول کریم صلی الله علیه و وسلم کوشش وکړو بنو قینقاع د پویولو خو هغوی په ځای د دې چې پوه شوي وې هغوی ښه په جار دړکې ورکول شروع کړي او د دې تفصیل داسې لیکلی شوی دی چې رسول کریم بنو قینقاع راغونډ کړو ورته یې وفرمیل چې د یهودیانو ډلې
خدای پاک نه د داسې تباهۍ د نازلېدو نه د بچ کېدو کوشش کوي لکه څنګه چې د بدر په موقع په قریشو نازله شوې وه. نو ځکه موتی او فرما برداران شي، ځکه چې تاسو خبر یې چې زه د خدای پاک له طرفه راغلی رسول یم او دغه حقیقت تاسو خپل په کتاب کې ګوري چې لیکل شوی دی او هغه لوز هم چې کوم خدای پاک تاسو نه اخیستی و. هغوی وایي چې محمد صلی الله علیه و وسلم تاسو جوړېدا ګڼئ چې موږ هم ستاسو د کام خلکو په شان یو. په دغه دوکې کې پاتې نه شي ځکه چې اوسه پورې تاسو داسې قام سره ستاسو معامله وه چې جنګ د طریقو نه نو خبر، نو ځکه تاسو ډېر په اسانه هغوی له شکست ورکو. خو قسم په خدای که تاسو موږ سره جنګ وکړو نو تاسو به خبر شئ چې څنګه بادرانو سره ستاسو معامله پیښه شوې ده. اوس یو بل روایت کې دا دی چې رسول کریم چې کله د بدر د غزا په موقع د یهودیانو د بدعهدۍ نه خبر شو نو هغوی د یهودیان د بنو قینقاع په بازار کې راجمع کړ او هغوی ته دا تنبیه وفرمایله. خو بهرحال دا دغې تنبیه وه او په دې باندې دا د هغوی جواب و. او دې نه پس د بنو قینقاع یهودیان د هغه ځای نه لاړه او قلعه بند شو. دا ټوله خبرې چې وشوې لاړه خپل قلعه ته او چې کله رسول کریم د هغې طرف ته روان شو نو هغوی یعنی رسول کریم حضرت ابولبابا په مدینه کې خپل قائم مقام که او د هغوی بیرغ د سپین رنګ و، هغه د هغوی تره حضرت حمزه په لاس کې و. د بنو قینقاع محاصره وکړې شوه. د دې په تفصیل کې لیکلي دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر 15 ورځو پورې د بنو قینقاع د یهودیانو سخته محاصره کړې وه او رسول کریم دغه غزا لپاره د شوال 15 تاریخ روان شوی وو او د ذوالقعده تر میاشت ښکارېدو پورې ملته وو. او رسول کریم دغې په زړونو کې د مسلمانانو روب پیدا کړی وو. بنو قینقاع د دغه یهودیانو کې 400 جنګیالي وو چې د قلعه په حفاظت ماموره وو او 300 پکې زره پوشه وو. آخر د محاصرې نه چې تنګ راغله دغه یهودیان نو دوی رسول کریم ته خواست وکړو چې زموږ لاره پرېږدئ نو موږ به د مدینې نه لاړ شو همیشه لپاره او صرف زموږ ښځې او ماشومان موږ لپاره پرېږدئ چې زموږ به ځان سره وړو باقي چې کوم ټول مال دولت د تاسو ځان سره وساتئ او په مال کې به وسله وغیره هم شاملې. نو هغوی د یهودیانو دا خبره یعنې رسول کریم د یهودیانو دا خبره قبوله کړه. هغوی له حکم ورکړو د مدینې د تلو. په سیرت الحلبیه کې دا داسې لیکلی شوی د واقعه. د سیرت په اکثرو کتابونو کې دا هم دی د عبدالله بن ابی بن سلول په حواله دا روایت دی چې په دغه موقع هغه د نبی کریم په خدمت کې بار بار حاضر شوی وو ځکه چې هغه د بنو قینقاع حلیف و او هغه بار بار سفارش او التجا کوله په مختلفو طریقو دغه خبره اظهار کړی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنو قینقاع معاف کړي، هغوی د وژنې نه او هغوی د پرېږدي د تلو لپاره هغوی د بخي. په دغه روایت دا تاثر پیدا کیږي چې لکه رسول کریم د هغې د قتل اراده فرمایلی وه او دا چې عبدالله بن ابی په مسلسل سفارش هغوی معاف کړي وه خلک. خو دا خبره سمه نه ده. هغوی هېچرم د هغې د قتل اراده نه وه فرمایلی، دا د هغوی د ښځو د بچو یا د هغه خلکو. او په حقیقت کې دغه قسمه چې کوم روایتونه دي هغه مشکوک دي. نو داسې روایتونو محاکمه هغوی کوي او یو مورخ سید برکات احمد کوي او دغه په کتاب کې لیکلي چې د یهودیانو د وسله د لاس نه خودونه پس چې کله عبدالله بن ابی د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو ورته و چې زما خلکو سره د نرمۍ سلوک کوي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما پرېږده. ابن ابی ورته جواب ورکړ چې بیخي نه زه به تاسو نه پرېږدم تر څو چې تاسو زما خلکو سره د نرمۍ سلوک نه کوئ. آیا تاسو به هغې د تورې د لاندې کوي؟ قسم په خدای ما ته پوره یقین دی چې حالات به بدلیږي. نو په دې رسول کریم ورته وفرمایل چې ښه خبره ده ته هغې بوځه. د ابن اسحاق واقدي او ابن سعد دواړو دغه کیسه بیانه کړې ده. دغه درې واړه چې اولولو نه دا اندازه کېږي چې لکه رسول کریم باندې د عبدالله بن ابی څه اثر و، خو په خپله د عبدالله بن ابی چې کوم سفارشي الفاظ دی هغه مشتبه معلومیږي. ابن اسحاق په بیان کې د دې قطعا اظهار نه دی شوی چې رسول کریم داسې خبره فرمایلی وه چې ترې دا نتیجه راوباسلې کېدی شي چې هغوی د بنو قینقاع د وژلو اراده کړې وه.
یو خو د مورخ نه دا نه ثابتېږي د واقعي په خبرو کې دغه ارادې طرف ته اشاره ضرور ملاویږي او دغه خبره ابن سعد هم بیا دوباره کړې ده خو په دغه موقع دا خبره په ذهن کې ضرور ساتل پکار ده چې رسول کریم یو سیاسي راهنما هم وو خو دشمنانو سره بې ځایه سختي به هغوی چرم نه کوله هغوی به تشدد نه خوښولو او د جنگ په میدان کې به هم ورکوزېده نو په مجبورۍ به تلول ته به هم خامخا د خونریزه نه به هغوی پرهیز کولو بهرحال دا ده چې محاصره خو شوې وه هغوی پناه غوښتې وه نو ځکه بنو قینقا جلا وطن شوي وو او د دې تفصیل داسې دی چې دغه یهودي قبیلې د خواص مطابق دا فیصله شوې وه چې هغوی د جلا وطن یهودیان د مدینې نه د جلا وطن کولو ذمہواري رسول کریم حضرت عباده بن صامت ته سپارلې وه او مدینې نه د وتو لپاره 3 ورځې وخت ورله ورکړی و نو هغوی 3 ورځو کې د مدینې نه ووته او یو قول دا دی چې یهود د عباده نه نور وخت غوښتی و خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د 1 غنټې هم نور وخت نه ورکړی او په خپله نګرانۍ کې هغې جلا وطن کړی و دا خلک دلته نه وته او د شام علاقې ازریات ته لاړه د شام طرف ته دا یو ښار دی او یو قول دام دی چې جلا وطن کولو لپاره حضرت محمد بن مسلمه مامور شوی و ان ممکن ده چې دوه ته د ذمہواري سپارلې شوی خو بهرحال د یهودیانو د کورونو نه ګڼ شمېر وسله ملاوه شوې وه چې کله چې دا خلک لاړه ځکه چې دا خلک په یهودیانو کې د ټولو نه زیات مالداره وو او د ټولو نه زیات بادر او ټولو نه زیات جنګیالي وو دوی او رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغې په وسله کې ځان لپاره 3 کمانونه 2 ذرې 3 تورې او 3 نیزې منتخبه کړې وې د کمانونو نامه قطوم روحه بیدا او قطوم د احد په غزا کې ماته شوې وه او د ذرې چې نامه سغدي او فزه وو همدغه شان 3 نیزې او 3 تورې هغوی منتخب کړې وې یو تورې ته ولید بل ته بطار ویل کېده او د 3 نامه نه وه سیرت الحلبیه کې دا روایت دی بنو قینقا د غزا ذکر سیرت خاتم النبیین کې داسې شوی دی چې کوم وخت رسول کریم مکې نه هجرت وکړو مدینې ته تشریف یوړو نو هغه په مدینې کې د یهودیانو 3 قبیلې آباد وې د هغې نامه یې بنو قینقا بنو نذیر او بنو قریظه رسول کریم چې مدینې ته راغله نو راتلو سره دوی دغه قبایلو سره د امن او د امان معاهدې کړې وې او یو بل سره د صلح او د امن سره د اوسېدو بنیاد یې ایښی و او د معاهدې له رویه ټولې ډلې د دغه خبره ذمہوارې وې چې په مدینې کې به امن او امان قایم ساتي او که څوک بیروني دشمن په مدینې حمله کوي نو ټول به یو ځای دغې مقابله کوي په سر کې خو یهودیان د دغې معاهدې پابندي کول او کم از کم په ظاهري طور هغوی مسلمانانو سره څه جګړه نه وه کړې خو چې کله هغوی دا وکتل چې مسلمانان په مدینې کې زیات اقتدار ترلاسه کوي لګیا دي نو د هغوی رنګ بدلیدل شروع شو هغوی د مسلمانانو دغه طاقت چې زیاتېدو د هغې د ودرولو د هغې د لارې د نیولو کوشش فیصلې وکړه او دغه غرض لپاره هغوی هر قسمه جایز او ناجایز تدبیرونه خپلول شروع کړو ان تر دې چې دغه خبرې کوشش نه هغوی دریغ ونه کړو چې د مسلمانانو ترمنځ د اختلاف پیدا کړي او خانه جنګي دې شروع کړي نو په روایت کې راځي چې په یو موقع د اوس د خزرج قبیلې ډېر خلک یو ځای ناست وو یو بل سره هغوی په مینه او محبت خبرې کولې نو ځینې فتنه پردازه یهودیان راغله دغه مجلس ته او د جنګ باز تذکره شروع کړه او دا هغه خطرناک جنګ و چې دغه 2 قبیلو ترمنځ د هجرت نه یو څو کاله مخکې شوی و چې پکې د اوس د خزرج ډېر خلک یو بل په لاس وژل شوي وو لکه څنګه چې مخکې په تفصیل ذکر وشو او دغه جنګ ذکر چې څنګه وشو نو ځینې خلک چې طبیعتونو کې جوش شو دغې په زړونو کې هغه زاړه یادونه بیا تازه شو او هغه تېرې دښمنۍ منظرونه د هغوی د سترګو مخې ته راغله نو نتیجه دا شوه چې د یو بل باندې ټکونو او یو بل د پیغورونو نه خبره مخکې شوه او تر دې حده راورسېده چې هغه مجلس کې د مسلمانانو ترمنځ یو بل خلاف تورې راووتې خو خیر شو او رسول کریم ته په وخت هغې اطلاع ملاوه شوه او هغوی د مهاجرو یوې ډلې سره فوراً په موقع تشریف راوړه او دا دواړه ډلې
پوهې کې هغوی ساړه که او بیا هغوی ملامت هم که ورته فرمیل چې زه تاسو کې موجود یم او بیا هم تاسو د جاهلیت طریقه خپلوئ او د خدای پاک د دغه نعمت قدر نه کوي چې هغوی د اسلام په ذریعه چې هغه د اسلام په ذریعه تاسو رونه کوي. نو په انصارو باندې د هغوی د نصیحت داسې اثر وشو چې د هغوی د سترګو نوښ کې جاري شو. هغوی په خپله دغه حرکت هغوی دین طالبان شو یو بل ته تر غاړه وته. او چې کله د بدر جنګ وشو نو خدای پاک په خپل فضل مسلمانان له باوجود د هغې د قلت او د بې سر و سامانۍ د قریشو ډېر لوی لښکر باندې نمایانه فتح ورکړې وه او د مکې لوی مایدین و چې په خاورو کې ومږلی شو. د مدینې د یهودیانو د حسد اور راوپارېدو او هغوی د مسلمانانو خلاف ښه په جار خبرې شروع کړې او په مجلسونو کې په برملا دا ویل شروع کړه چې که د قریشو لښکر له شکست ورکول کومه لویه خبره د موږ سره که د محمد صلی الله علیه وسلم مقابله وشي نو موږ به ورته ووایو چې څنګه خلک جنګېږي. ان تر دې چې په یو مجلس کې هغوی په خپله د رسول کریم په مخ داسې خبرې وکړې داسې الفاظ استعمال کړي. نو یو روایت کې راځي چې د بدر د جنګ نه پسې چې کله رسول کریم مدینې ته تشریف راوړو نو یو ځل هغوی یهودیان راغونډ کړه هغوی ته نصیحت وفرمایل او خپله دعوه ورته وړاندې کړه د اسلام دعوت یې ورله ورکړو. نو د رسول کریم په دغه پرامن او د همدردانه تقریر جواب د یهودیانو رئیسانو په دغه الفاظو کې ورکړو چې محمد صلی الله علیه وسلم ته جوړه ډېر مغروره شوی چې یو څو قریش دې ووژل د قریش یو څو خلک چې دې ووژل هغه خلک چې د جنګ د فن نه خبر هم نه وو. که موږ سره ستا مقابله وشو نو ته به خبر شې چې جنګیالي داسې وي. او دوی صرف په دغه دړه کې اکتفا نه وکړي بلکې داسې معلومیږي چې هغوی د رسول کریم د قتل منصوبې هم شروع کړی وی ځکه چې په روایت کې دا راځي چې په هغو ورځو کې طلحه بن برا یو مخلص صحابي و چې هغوی وفات کېدنه هغوی وصیت کړی و چې که زه د شپې مړ شم نو د جنازې لپاره به رسول کریم نه خبره ویاسې نه چې زما په وجه د یهودو له طرفه په هغې باندې څه سانحه تېره نه شي. نو د بدر د جنګ نه پس یهودیانو ښه په جار شرپسندي شروع کړې وه او چونکې د مدینې یهودیانو کې بنو قینقاع د ټولو نه زیات طاقتور او بادره و نو ځکه د ټولو نه مخکې د هغوی له طرفه آیت شکرې شروع شوې وه. نو مورخین لیکي چې د مدینې په یهودیانو کې د ټولو نه مخکې بنو قینقاع و چې دغه معاهده ماته کړې وه چې کومه د هغوی او د رسول کریم ترمنځ شوې وه او د بدر نه پس هغوی ډېره سرکشي شروع کړې وه او ښه په جار هغوی د بغض او د حسد اظهار کولو او لوزونه یې مات کړه. خو باوجود د دغه قسمه خبرو مسلمانانو د خپل د آقا د هدایت د لاندې هر قسمه د صبر نه کار اخیستو او د خپل طرفه هیڅ قسمه پیشدستي نه کوله. خو په حدیث کې راځي چې د دغه معاهدې نه پس چې کوم یهودیانو سره شوې وه رسول کریم په خاص طور د یهودیانو د دلدارۍ خیال ساتلو. د هغوی له طرفه د دشمنۍ رویه وه او د رسول کریم له طرفه د دلدارۍ رویه وه. نو یو ځل یو مسلمان او د یهودي ترمنځ اختلاف وشو. یهودي د حضرت موسی فضیلت بیان کړی او د په ټولو انبیاو نو صحابي په دې غصه شو او هغه یهودي سره سختي وکړه. رسول کریم یې افضل الرسول بیان کړ. رسول کریم چې دغه واقع نه خبر شو نو هغوی خفه شو او دغه صحابي یې ملامته کړه ورته وویل چې ستا دا کار نه دی چې تاسو د خدای د رسولانو په یو بل باندې به فضیلت بیانوئ. او بیا هغوی د حضرت موسی یو جزوي فضیلت بیان کړ او د هغه یهودي دلداري فرمایلې وه. خو باوجود د دغه د دلدارۍ سلوک یهودیان په خپل شرپسندۍ کې مخ په وړاندې روان وو او آخر په خپله د یهودیانو له طرفه د جنګ سبب پیدا شو او د هغوی د زړه چې کوم دښمني وه هغه د هغوی په زړه کې پاتې نه شوه او هغه داسې دا واقع شوې وه چې یو مسلمانه ښځه وه چې بازار ته تلې به د یو یهودي په دوکان څه سودا اخیستله لکه څنګه چې مخکې په تفصیل ذکر وشو. او ځینې شرپسنده یهودیان هغه وخت هلته په دوکان ناست وو نو ډېر په لوفرانه طریق باندې هغې سره چړ کړو. په خپله دوکاندار د شرارت کړی و چې د هغې ښځې د تایبند چې کوم لاندینی ګوټ وي هغه د هغې د بې خبرۍ په حال کې یوې میخ سره چېرته تړلی و او نتیجه دا شو چې کله ښځه د هغې هغه واشانه طریقې وکتل هلته نه پاسېدتله نو د هغه بربنډه شو. په دې هغه یهودي دوکاندار او د هغې ملګرو په زور یوه قهقهو لګول او خندل یې شروع کړه او مسلمانه ښځه
د شرم نه هغه په چغو شو مدد غوښتو په اتفاق داسې و چې هلته هغه وخت یو مسلمان موجود و جو هغه را مخکې شو په موقع ورسېدو او یهودي سره په جنګ شو او یهودي وجله دکاندار او په دې څلورونه طرف نه تورې په مسلمان راوورېدې او هغه غیر مسلمان غیرتمند مسلمان ملته شهید کړی شو. مسلمانان چې دغه واقع نه خبر شو نو هغوی غیرت کې راغلو دغه سترګې سرې شو. بل طرف ته یهودیان چې دغه هغوی به نه جوړول غوښته دغه واقع نه د جنګ نه هغوی راغونډ شو او د یوې بلوي صورت پیدا شو. رسول کریم چې خبر شو نه هغوی د بنو قینقاع رئیسان راجمع کړو ورته وویل چې دا طریقه سمه نه ده تاسو اوس په خپله وګورئ څنګه تاسو کوشش کړی دی. هغوی کوشش کولو چې د معامله د سړه شي تاسو د دغه شرارتونو نه منع شي او خدای نه وویریږئ. نو هغوی په ځای د دې چې په دې باندې څه د افسوس یا د پښیمانۍ اظهار کړی وي او معافي غوښتې وي هغوی ډېر د کبر نه جواب ورکړو ډېر په سرکشي او د نافرمانۍ والا جواب یې ورکړو. هماغه دړه کې یو ځل بیا وکړه چې د بدر په فتح غرور مه کوئ چې کله موږ سره مقابله راشي تاسو به خبر شئ چې جنګیالي څنګه وي. نو رسول کریم بیا یو ډله د ځان سره کا او د بنو قینقاع د قلعهګانو طرف ته روان شو او دا اوس دوی سره آخري موقع وه بنو قینقاع خلکو سره چې په خپلو کورونو پیمانه شوی وی او چې کله هغوی روان شو او بیا دوی معافي غوښتې نو بیا به معامله ختمه شوې خو هغوی په جنګ لپاره تیار شو. جنګ اعلان وشو او اسلام او د یهودیت طاقتونو یو بل مقابلې ته راغله او د دغه زمانې د دستور مطابق د جنګ یوه طریقه دا به چې په خپلو کلو کې به محفوظه کېناسته او مخالف فریق به د کلو محاصره وکړه او موقع به چې دوی څنګه ممتن او د یو برخلاف به بیا حملې کولې او یا خو به محاصره کوونکې فوج به د قلعه باندې د قبضې نه مایوسه شو محاصره به ختمه کړه او دا به د محاصرینو فتح ګڼل کېده او یا به محاصرین د مقابلې ته به پاتې نه شو نو هغوی به د قلعې دروازه پرانیسته او ځان به وسپارلو فاتحینو ته. په دغه موقع بنو قینقاع هم دا طریقه خپله کړه او خپله قلعهګانو کې هغوی بند شو کېناستو. رسول کریم محاصره وکړه تر 15 ورځو پورې برابره دا محاصره جاري وه. خو چې کله بنو قینقاع د هغوی ټول زور او غرور مات شو نو هغوی په دغه شرط د خپلو قلعهګانو دروازې پرانیستې چې د هغوی ټول اموال به د مسلمانانو شي خو د هغوی په ژوند او د هغوی په اهل ویال به د مسلمانانو حق نه وي. رسول کریم دا شرط منظور کړو ځکه چې د موسوي شریعت لرو خو دوی ټول واجب القتل وو. خو دغه قوم او لومبی جرم دا و چې رسول کریم د رحیم کریم طبیعت د انتهایی سزا طرف ته چې آخري علاج وي په ابتدایي قدم باندې نه شمال کېدی خو بل طرف ته داسې بدعهده او دشمنه قبیله په مدینه کې پاتې کېدل دا به داسې چې په لسټونو کې څوک مار پالي او خصوصا چې کله د اوس د خزرج او منافقه ډله مخکې په مدینه کې موجوده وه او په بهر نه د ټولو طرفونو نه د عرب د مخالفت مسلمانانو تنګ کړي او په داسې حالاتو کې د رسول کریم له طرف هم دا فیصله کېدی شو چې بنو قینقاع د مدینې نه لاړ شي. دا سزا د دې د جرم په مقابله کې د هغه وخت حالاتو په لحاظ ډېره نرمه سزا او اصل کې دا صرف د خود حفاظتۍ یو اړخ هم په دې کې مد نظر وګینې د عرب د خانه بدوش اقوامو لپاره د نقل مکاني سلوه خبره نه وه په خاص طور چې د یو قبیلې جایدادونه او ځمکې او باغات په صورت کې موجود نه نو او بنو قینقاع د هر څه نه لرل د دې څه جایدادونه نه وو غیر منقوله چې ځمکې یا جایدادونه باندې د دین حصار وي داسې نه وو او بیا ټول قبیله ډېر په امن د یو ځای نه او بل ځای ته د آبادېدو موقع ملاوه شوې وه. نو بنو قینقاع ډېر په اطمینان مدینه پرېښوده او شام طرف ته لاړ او د دوی د روانګۍ باره کې ټول ضروري اهتمام او د نګرانۍ کار رسول کریم خپل صحابي عباده بن صامت ته سپارلی و چې د هغوی په حلفاو کې و. د دې د حلیفو او عباده بن صامت د یو څو فاصلې پورې بنو قینقاع سره تللی و بیا په حفاظت هغوی چې مخکې روان کړه واپس راغله او د غنیمت مال چې د مسلمانانو په لاس راغلی و هغه صرف د جنگ سامان و او د زرګرۍ چې کم آلات وي هغې باندې دا مشتمل و. د بنو قینقاع باره کې ځینې روایتونو کې ذکر راځي چې کله دغه خلکو د خپل قلعهګانو دروازې پرانیستې او ځان رسول کریم ته وسپارلو نو د دې بدعهدۍ او د دې د بغاوت او د هغې د شرارتونو په وجه د هغوی اراده دا وه چې د هغوی چې کوم جنګیالي سړي وي هغه به
وجلی شي. خو عبدالله بن ابی بن سلول چې د منافقینو رئیس و دغه په سفارش هغه خپل اراده پرېښوده. خو محققین دغه روایت سم نه دی منلی ځکه چې په نورو روایتونو کې سریان دا لیکلی شوي دي چې بنو قینقاع په دغه شرط دروازې پرانیستې وې چې دغې د اهل ویال ژوند به بخښلی کېږي. نو دا بیخي نه شو کېدی چې رسول کریم د دغه شرط قبلول نه پسه به بله طریقه څه خپله کړی وی، دا شرط به مات کړی وی. خو د بنو قینقاع له طرفه د ژوند د بخښلو شرط وړاندې کېدل دا خبره ظاهري چې هغوی پخپله پوهېده چې د هغوی اصل سزا هم قتل ده. خو هغوی د رسول کریم نه د رحم غوښتنه کوله او دا لوز اخواستو نه پس هغوی خپل د قلا دروازه پرانیستل غوښته چې هغوی له به د قتل سزا نه ورکړی کېږي. خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل د رحیم النفسه په وجه هغوی معاف کړي وو. خو معلومیږي دا چې د خدای پاک په نظر کې دا خلک د خپل بدعمالۍ او د جرمونو په وجه اوس د دنیا په پرده باندې ژوندي پرېښودو قابل نه وو. نو په روایتونو کې دا راځي چې کم ځای ته دا خلک تللي وو، جلا وطن شوي وو. هلته دوی ته لا یو کال هم نو تېر شوی چې دوی کې څه داسې بیماري پیدا شوه چې ټوله قبیله د دې ښکار شوه او خاورو کې منګلې شوه. د بنو قینقاع د غزا د تاریخ باره کې څه قدر اختلاف شته. واقدي او ابن سعد دا د 2 هجري کال د شوال د میاشتې بیانوي او متأخرینو دا زیاتره هم دغه خبره اتباع کړې ده، خو چې کوم وروسته راغلي مورخین دي. خو ابن اسحاق او ابن هشام دا د غزوه سویق نه پس د دې وخت بیان کړی دی چې په مسلمه طور د ذوالحجه میاشت کې 2 هجري کال کې شروع شوی و. او د حدیث په یو روایت کې دا هم اشاره ملاویږي چې د بنو قینقاع غزا د حضرت فاطمه د رخصتۍ نه پسته شوې وه، ځکه چې په دغه روایت کې دا بیان شوی دی چې حضرت علي د خپل د ولیمې د دعوت چې کم خرچ و دغه لپاره دا تجویز کړو چې د بنو قینقاع د یو یهودي زرګر به ځان سره ځنګل ته بوځي او هلته نه بزغر ګیا راوړي او د مدینې زرګرانو باندې به خرڅوي، چې ترې دا ثابتېږي چې د حضرت فاطمې د رخصتۍ په وخت چې د عام مورخینو په نظر کې 2 هجري کال په ذوالحجه کې شوی و، هغه وخت لا بنو قینقاع په مدینې کې و. او د دغه وجوهاتو په بنیاد حضرت مرزا بشیر احمد صاحب وایي چې ما د بنو قینقاع غزا د سویق د غزا او د حضرت فاطمې د رخصتۍ نه پس د 2 هجري کال په اواخرو کې ایښې ده. په دغه موقع دا ذکر به هم د فایدې نه خالی نه وي چې د بنو قینقاع د غزا سبب بیانوي مستر مارګولیس د خپل له طرفه یو ډېر عجیبه خبره جوړه کړې لیکلې ده چې قطعا په یو روایت کې مشارم نه راځي. بخاري کې یو روایت راغلی دی چې حضرت حمزه د شراب په نشه کې ها وخت لا شراب حرام شوی نو چې حضرت علي 2 خان وجلی وو چې هغې ته د بدر د جنگ په غنیمت کې ملاو شوي وو. دغه منفرده واقعه بغیر قسمه د تاریخي سند د بنو قینقاع غزا سره یوځای کوي مستر مارګولیس ولیکي چې رسول کریم د بنو قینقاع قبیلې باندې په دغه وجه حمله کړې وه چې د غنیمت کې د حضرت علي دغه نقصان تلافي وکړي. نو هیڅ توک نه جوړېږي دغه خبرې. په تاریخ نویسۍ کې دا جرأت غالبا خپل یو مثال دی. او بیا دا خوند خبره ده چې مستر مارګولیس دا خبره منیم چې ما دا خبره د خپل له طرفه قیاس په طور زیاته کړې ده. حواله خو ورته څه نه ملاوه شوې، خو زما خیال دی چې 2 خانو قیمت چې کم دی هغه د پوره کړی شي یو قبیلې سره د په جنګ. عجیبه سوچونه دي. حضرت فرمایي دي مستشرقین دي غیر مسلمان چې کوم د تاریخ دانان دي بغض او په دشمنۍ کې دومره زیات شوي دي د مسلمانانو چې تاریخ هم خرابوي او دا د لپاره ډېره د آسان خبره ده اکثر ځای کې ښکاري. بهرحال حضرت فرمایي چې په دغه لړ کې به نورې خبرې انشاءالله آینده کوو. حضرت فرمایي چې نن سبا د دنیا چې کوم حالات دي دغې لپاره د دعا یادګیرنه کول غواړم. حماس او د اسرائیل جنګ د دې په نتیجه کې چې کوم معصومه فلسطینیان ښځې او ماشومان دي دغې شهادتونه زیاتېږي لګیا دي. د جنګ حالات څنګه تیزۍ سره چې شدت خپلوي او د اسرائیل حکومت او لوی طاقتونه چې په کومه پالیسۍ عمل کوي لګیا دي ښکاري چې په کومه عمل کوي لګیا دي. نو دې نه د نړیوال جنګ اوس داسې ښکاري چې مخامخ را روان دی. اوس خو ځینې د مسلمانانو ملکونو مشرانو هم دا ویل شروع کړي دي په جار. روس او چین هم
او دغه شان د مغربي تجزیه نګارانو هم د مغرب تجزیه نګارانو هم دا ویلو لیکل شروع کړي دي چې اوس د جنگ دایره داسې ښکاري چې لویږي لګیا ده او که فوري حکمت والا پالیسي خپله نه کړې شوه نو د دنیا تباهي ده. هر څه په خبرونه کې را روان دي. صورتحال تاسو ټولو ته مخامخ دی. نو ځکه احمدیانو ته د دعاګانو طرف ته خاص پام کول پکار دی. بې فکره کېږئ مه. کم از کم په هر مونځ کې یوه سجده یا کم از کم چېرته په یو مونځ کې یوه سجده خو ضرور دې لپاره کول پکار ده او پکې دعا کول پکار ده. د مغربي دنیا خو که هغه د یو ملکم مشر وي هغه په دغه معامله کې د انصاف نه کار نه اخیستل غواړي نه د باره کې د څه وینا جرأت لري. احمدیان دې په دغه بحثونو کې نه پرېوځي چې د کم ملک وزیر اعظم یا مشر ښه دی او د کم ملک نه دی. دې ته دا نه دی ویل پکار. مسلمانانو ته د دې خلاف نه دی ویل پکار. دا ټولې فضولې خبرې دي. تر څو چې څوک په جرأت د جنګ بندۍ کوشش نه کوي هغه بهرحال دنیا د تباهۍ طرف ته د بوتلو ذمہوار دی. نو په خپل ماحول کې دعاګانو سره د دغه خبرې د خورولو کوشش کوي چې ظلم ودروي. که یو احمدي دی چې چا سره تعلقات دي نو هغه دې پوهیږي. عمده جرأت دی. عمده د خدای پاک په حکم باندې د عمل کولو معیار دی. د اسرائیلي حکومت نمایندګان وایي چې حماس زمونږ معصومان وجلي دي مونږ به بدل اخلو او دا بدل اوس د ټول حدونه دې پار کړي دي. څومره چې د اسرائیل د ژوندونو نقصان شوی دی چې کم بیانېږي نو هغې نه 4-5 چنده زیات اوس فلسطینیان وژلي شوي دي. که د دې هدف حماس دی حماس ختمول دی لکه څنګه چې دوی وایي نو بیا د هغې سره دی مخامخ جنګ وکړي. ښځې ماشومانو بوډاګان ولې دوی په نښه اخلي او بیا دا خلک د اوبو نه د خوراک نه د علاج نه ولې محرومه کړي دي. د انساني حقونو او د جنګونو د اصولونو ټولې دعوې دلته چې راشي نو د دغه حکومتونو ختم شي. خو ځینې دې طرف ته پام هم ګرځي لکه څنګه تېرو ورځو کې د امریکې چې کوم سابق صدر اوباما هغه دعوې چې که جنګ کول هم غواړئ نو جنګي اصولونه مخامخ ساتل پکار دي. په سیویلینز باندې ظلم نه دی پکار. د اقوام متحده سیکرټري جنرال هم په دې خبره کړې ده او په دې اسرائیلي حکومت شور جوړ کړی و. نو باقي دنیا کې د امن دعویداران چې کم دي او ځان چې ډېر د امن چیمپئن ګڼي یا امن قایمونکي ګڼي نو هغوی د سیکرټري جنرال د بیان په تایید کې هیڅ نه وی بلکې د ناپسندیدګۍ اظهار هغوی کړی دی. بهرحال حالات خطرناک دي او نور خطرناک کېږي لګیا دي. د مغرب میډیا یو طرف خبرونه خو ښه زیات ښیي او د بل طرف چې کوم خبرونه دي لکه تېرو ورځو کې یو چې کومې ښځې وې چې خلاصې شوې وې نو هغې کې ښځې وې چې ما په قید کې ما سره ښه سلوک شوی و نو د هغې خبر خو یو ګوټ ته تللی و او چا چې دا بیان ورکړی و چې د حماس قید جهنم دی نو هغه مستقل د یو لوی خبر په شان دی هغه وړاندې کېږي. انصاف خدا دی چې ټول صورتحال دی مخې ته کېښودی شي او بیا د دنیا پرېښودلی شي چې هغه د فیصله وکړي چې څوک ظالم دی او څوک مظلوم او تر کومه حده دا جنګ جایز دی او تر کومه او چېرته دا ختمېدل پکار دی. نو د دنیا مخې ته ټول صورتحال راتلل پکار دی دا نه چې صرف د یو طرف. بهرحال موږ ته ډېر زیات پام پکار دی دعاګانو طرف ته. د ظلم ختمولو لپاره په خپله دایره کې کوشش هم کول پکار دی او دعا هم. مظلومه مسلمانانو لپاره هم مسلمانانو حکومتونو ته یو جامع وخت پورې اثر لرونکي منصوبه بندي جوړولو لپاره منصوبه بندي کولو لپاره هم دعا کول پکار. د مسلمانانو د مشکلاتو لرې کولو لپاره موږ ته خاص
درد لرل پکار دی مونږ خو د هغه مسیمود منونکي یو چې مسلمانانو لپاره باوجود لدی چې ورته تکلیفونه رسېده دی لپاره د خپل جذباتو اظهار داسې کړی وو چې ای دل تو نیز خاطر اینا نگاهدار که آخر کنن داوی حب پیغمبرم چې زړګي ته د دغه خلکو لحاظ ساته اخر هغوی زما د پیغمبر د مینې دعوه لري د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره د مینې دا غوښتنه ده چې موږ د مسلمانانو لپاره ډېرې دعاګانې وکړو خدای پاک دې موږ له دې توفیق راکړي مسلمانانو لم او دنیا له دې عقل هم ورکړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر